امین و حضرات ورنو د ذوالحجې مبارک و بهترین میاش شروع ده. ان عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. دولس میاشتې دي، په هغې کې 4 میاشتې په نورو باندې په احترام کې سیوا دي. هغه میاشتو ته میاشتې د محرم ویلی شي. نو 3 د هغې نه متوالیه دي چې ذوالقعده او ذوالحجه او محرم، او 4مه هغه میاشت د رجب المرجب چې هغې ته رجب مضر ویلی شي. قبیلې د مضر په د رجب تعظیم زیات کو. نو په هغه محرم میاشتو کې 2مه میاشت شروع ده، ذوالقعده خلاصه شوه، ذوالحجه شروع ده. د دې ذوالحجې تمامه میاشت د احترام وړ ده او د محرمو میاشتو نه ده، خو په دې کې د 10 اولینې ورځې په بهترۍ کې مزیت او زیادت لري په نورو باندې. دا چې د 10 اولینې ورځې شرف لري، عزت لري، عظمت لري او عبادت کې تفاضل او بهتري لري، نو برکت دغې 10 ورځو ته د یوې ورځې نه حاصل دی چې هغه یوم عرفه، د عرفې ورځ، چې د دې میاشتې 9مې ته عرفه ویلی شي او 10مه یې د اختر جوړېږي. او رب ذوالجلال لکه موږ او تاسې چې کائنات کې ذی عظمت ذات سوا د رب ذوالجلال نه بل څوک نه ګورو، نو موږ چې قسم خورو نو په ذات د باري تعالی باندې اله العالمین چې د شاهد او د تایید دپاره قسم خوري، په مخلوقاتو کې په کمزوري او بیکاره څیزې نه خوري، په یو معظم د مخلوقاتو باندې قسم خوري. نو رب ذوالجلال په 10 ورځو باندې قسم خوري، والفجر ولیال عشر، په 10 شپو باندې قسم خوري. زما دې په 10 شپو باندې قسم وي. دغه 10 شپو کې مفسرین کرام توجیحات ذکر کوي، 4 تاویله، چې یا دا د رمضان آخري 10 شپې دي چې په قول راجح لیلة القدر ورکېږي، او یا دا د شعبان منځنۍ 10 شپې دي چې 15 ورکېږي، یا دا د محرم اولې 10 شپې دي چې محرم ورکېږي، عاشورا 10مه، او یا د ذوالحجې اولینې 10 شپې دي چې په دې کې لیلة العرفه د عرفې شپه موجوده. نو د عرفې ورځ او دا شپه د عظمت شو، او رب کریم په دې باندې د تایید دپاره شاهد کې قسم پیش کړي. حتی کې ابن حبان رحمه الله په صحیح خپل کې د جابر رضی الله عنه په روایت سره مرفوع حدیث پیش کړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الایام یوم عرفه. د کال په دې ټولو ورځو کې چې 360 ورځې جوړېږي، په دې ټولو ورځو کې بهترین ورځ هغه ورځ د عرفې. نو هغه بهترین ورځ چې احادیثو کې د هغې شرف ذکر ده، د هغې دپاره څه مختص عبادات ذکر شوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي یوم عرفه
بعشرة آلاف يوم ورځ د عرفې او باغی کې عبادت د 10,000 ورځو عمر ثواب پکې ملاویږي انسان پښو سبحان الله 10,000 ورځې بعشرة آلاف يوم ورځ د عرفې یعنی کدی امتیانو ته د عرفې ورځ نوې ورکړې شوې نو دا 10,000 ورځې تقریبا په 9 کالو کې پوره کېږي څو 9 کال نو که ورځ د عرفې د محمد مصطفی امتیانو سره نه وې 9 کاله عبادت یې کولې د هغه 9 کاله عبادت په بدل کې چې دا یو ورځ د عرفې باندې عبادت کوي نو دا د هغې اندازه کې برابري د محمد مصطفی د خاطره که زمونږ ستاسو عمرونه ډېر هم کم دي مقابل د نورو اممو کې خو مونږ ته رب کریم د عبادت د زیادت دپاره بهترین ایام او شپې راکړي لکه لیلة القدر د 3 کاله 4 میاشتو سره پاسه قبول شوی عبادت په یو شپه میلاویږي لیلة القدر خیر من الف شهر نص قرآن ثابت نو دا شان عرفه کې هم د عباداتو زیادت کمبخت او بدبخت او بیکار انسان باغوي چې هغه د عرفې بهترینه ورځ د بازار په چکرو باندې تېروي زمونږ او ستاسو نوجوانان هلکان طبقه چې په هر روزګار کې لګیا وي نو دا شپې د دی د چوټۍ راشي نو بیا په مینه بازار او شین بازار او کوچي بازار کې اشنایان لري نو دا د چوټۍ ځوانان بیا دا بهترینه ورځ د اختر شپه او د عرفې دا ورځ د خپلو لوچکو اشنایانو سره په دوکانونو تېروي هغه فحاشي او عیاشي چې بازارونو کې روانه دی په دې ورځ باندې عیاشۍ پسې ګرځي نو که یو موضع کې اجر زیات دی خو ګورې بیا رب کریم ته ګرانه نه ده هغه ځای کې بیا جرم هم غټ جرم وي که نه په بیت الله شریف کې که ستا یو مونځ په 1 لاک باندې قبلېږي خو یو سړی دی چې هغه زنا په پېښور کې کوي یو بل سړی دی چې هغه بیت الله شریف په مسجد کې زنا کوي څه وایي عقل فرق به لري که نه به لري د کوم ځای چې شرافت او عظمت زیات وي نو هغه ځای کې ګناه هم بې عظمت او جرم وي نو دا شان د عرفې ورځ ته چې دا شرف میلاو دی چې عبادت پکې زیاتېږي نو په دې ورځ باندې ګناه بیا ډېر عظیم جرم بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی روایت دا مسلم شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من یوم اکثر من ای یعتق اللہ فیه عبیدا من النار من یوم عرف دکال پا دی 300 ورځو کې رب کائنات خودیر بخون کے ذات تے ہمیشہ خلق و تبخنی کئی خلق گناہ کئی غم معافی کئی خلق گناہ کئی غم معافی کئی اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا محبوب بس دعا کوله یا الله ته ډېر سخي ذات دی او ستا صفتونه نه نوي چې مونږ اورېدلي نو یو معنا یو صفت عفو تا هغه ذات دی چې سخت عفو کوي خلکو ته چې څوک د خلاف ورزي کوي ته یې معاف کوي تحب العفو او ستا دا عفو ډېره خوښېږي عفو دې خوښېږي دیو جن د قتل په باب کې د ظلم په باب کې چې د چا سړی مړ شي وللعفو العفو خیر عفو سره دا ډېره غوره ده رب کریم دی وارثانو د مړي تم دا وایي چې عفو کوئ هغه نه خو بدي شوي ده بس معافې کوي دا بهتره کار نو محبوب په دعا کې دا فرمایل چې یا الله ته خو عفو یې تحب العفو دا عفو ستا ډېره خوښېږي مونږ ته م امر کوې چې عفو کوئ نو چې عفو دې خوښېږي مونږ ته م عفو وکړه فاعفو عنا مونږ معاف که عفو راته وکړه نو رب کریم هره ورځ کې خلک معاف کوي و محبوب فرمای ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبیدا من النار من یوم عرفه
ذوالجلال په هره ورځ کې رب ذوالجلال عفو دی عفو کوي خو څومره ډېره عفو او بخښنه چې په ورځ د عرفې باندې کوي نو په بله ورځ باندې نه کوي په دې ورځ ډېره عفو کوي وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه بیا رب کریم چې کله د عرفات په ورځ باندې دا حاجیان عرفات ته وځي شغصا غبرا سرتور سر ببر سر وي بیا بلخبې وي خنګرې هم نه یې پټ کړي که د چا چپړې هم داسې چپړې چې خنګرې ښکاره نه شي نو رب ذوالجلال بیا فرشتې راغونډې کړي فرشتو ته ووایي چې تاسو یو وخت کې ما آدم علیه السلام پیدا کو تاسو یې دا مه پیدا کوه دا وینې تویئ راشه که نه زما بندګان د آدم علیه السلام اولاد وګوره وینې تویئ که ما ته سوال زاری کوي یباهی بکم الملائکه حدیث مبارک کې راځي رب کریم بهم الملائکه عرفات کې چې کوم خلک راغونډي په هغوی باندې په فرشتو فخرونه کوي فخرونه فخر پې کوي دویم حدیث کې علامه دیلمي په مسند الفردوس کې ذکر کړی دی د عبدالله بن عمرو بن عاص په روایت سره نبی علیه السلام فرمایي ان الله یباهی ملائکة عشیة عرفه باهل عرفه د عرفې په شپه باندې د عرفات حاجیان چې څومره جمع وي خدای تعالی په فرشتو فخر کوي او ورته فرمایي انظروا الی عبادی یتونی شعثا غبرا ای فرشتو زما بندګانو ته وګورئ بیا بلخبې او ببر سر ماته راغلي دي سوالزاری راته کوي او بل حدیث مبارک کې رب کریم فرشتو ته څه وایي عباده انظروا الى عبادي زما بندگانو ته وګورئ شعثا غبرا ضاحین یضاجینا په زنګاو په سختو اوازونو کې جړاګانې راته کوي معافی نه رانه غواړي عرفات داسې یو میدان دی چې ډېر سخت زړی یم د هغه د خولې نه په چغو ژړا اخلي سم د حشر میدان وي جاو من کل فج عمیق هر جوړ او لرې لارو باندې په کومو ناونو دې ځای ته راغلي دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راجمع شوي یرجون رحمتي چې فرشتو څه ته راغلي دي زما د رحمت امید ساتي ولم يروا عذابي حال دا دی زما جهنم نه دی کتلی عذاب اورېدلي دي صرف فلم ير اکثر عتیقا من النار من یوم عرفه ورځ د عرفه کې چې رب کریم څومره بخښنې کوي نو دومره بخښنې په بل ځای کې نه کوي او نه چېرته ثابتې دي نو کله چې ورځ د عرفې شي رب کریم فرشتو ته امر کوي او فرمایي اشهدکم یا عبادی ای زما فرشتو ټولې ګواه شئ انی قد غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسیئهم دوی کې چې کوم نیکوکار دي هغې ته مې بخښنه کړې ده او چا چې ګناه کړې ده هغې ګناه مې معاف کړې ده ورته بل روایت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس رضی الله عنه په روایت سره فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل لغفرتها ای فرشتو دوی دومره په عاجزۍ باندې ما ته راغلي دي که د دوی ګناهونه دنیا کې چې څومره شګې دي شګې د شګو د شمار عمره ګناهونه یې وي لغفرتها هم ورته به یې بخښم هم بخښلي به مې افیدوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم به خفه نه شئ چې مونږ خو هلته نه یو بیا ورته آواز وشي ای حاجیانو ځئ د مزدلفې په خوا د ماښام پټې موزئ روان شئ تاسو ته هم بښنه شوې لمن شفعتم فیه ستاسو په خولو چې د چا دعا او سفارش راغلی دی نن ورځ کې هغې ته هم بښنه مې کړې ده
الله بن عمر سے عمرې ته روان. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي ما پاک انسان ګناه یې کړې نه ده، بشارت د مغفرت ورته د مخکې نه راغلي دي شوي دي. او عبدالله بن عمر صاحب ته فرمایي لا تنسانا من صالح دعواتکم. ای عبدالله بن عمر صاحب عمرې ته روان یې، خو نیکو دعاګانو کې مونږ یاد مه وباسه، مونږ هم پکې یاد. نو رسول الله مبارک د چا دعا ته څه ضرورت لري؟ تاسو سوچ وکړئ چې دا لکونو او زرګونو او کروڑاو امتیان ټول په مانځه کې او د مانځه نه بهر څه دعا کوي؟ اللهم صل علی محمد. یا الله په نبي علیه السلام رحمتونه وروه، څومره دا نیکه دعا. وعلى آل محمد، د رسول الله مبارک چې اولاد دی په هغې باندې هم رحمتونه وروه. نو سیدان څه بزرګان او نیکان خلک شو چې د ټولې دنیا خلک ورته دعا غواړي، نو د چا به هم نه قبلي. یو خو زمونږ دعا ده چې سوچ دلته نه وي بل ځای وي، یو خو د خاصو خلکو مونږ دعا هغه ټول دا دعا کوي اللهم صل علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. نو دا چې وی چا باره کې دوی سپارش کړی دی هغې ته مې هم بخښنه کړې ده، دعا یې غوښتې وي. اوس هم ورځ د سبا ورځ د عرفې ده، د خالي ورځ، او سعودي چې کوم اعلان کړي ده د عرفې دا ورځ په ملکونو کې بدلېږي نه، چې سعودي کې د عرفې ورځ شوه نو پاکستان کې به اوس د اتوار ورځ عرفه وي، ځکه چې پاکستان به د پیر اختر کوي نو بس عرفه به اتوار وي. نه دا د چا په جوړولو نه کېږي. پنجاب به د نهې په ورځ اختر کوي، بیا به عرفه د پیر ورځ جوړېږي. نو دا د خلکو په خوښه نه ده. کومه ورځ چې حاجیان هلته ووتل میدان ته سوالزارۍ دپاره، هغه سبا ته وځي، دقه ورځ د عرفې. او دا داسې ورځ ده چې ابلیس لعین په دې باندې ډېر زیات خفه وي. حدیث مبارک کې راځي عبیدالله بن قریظ رحمه الله، طلحه بن عبیدالله بن قریظ رحمه الله په مراسیلو کې دا روایت مذکور. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړی ما روی الشیطان یوما هو فی اصغر ولا اضحر ولا احقر ولا اغیظ منه یوم عرفه. شیطان ډېر خوار او ډېر غصه او ډېر رټل شوی او ډېر ذلیل او حقیر نه لیدلی کېږي لکه څومره چې په ورځ د عرفې باندې دی ذلیل او خوار. د ډېرې خوارۍ نه رسول الله مبارک فرمایي اصغر داسې راټول شوي وړوکي داسې ذلیل او خوار چې ټول کال مې خواري په خلکو وکړه او په ورځ د عرفې باندې روژه ونیوه. رستو حدیث بیانوم نبی علیه السلام فرمایي د یو کال مخکینی ګناه هم پرې معاف کېږي او یو کال روان ګناه هم پرې معاف کېږي. یو ورځ د عرفې روژه د 2 کالو ګناه پرې باندې ختمېږي. نو شیطان به نه ژاړي، نه به خفه کېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې ما روی الشیطان یوما هو فی اصغر ولا اضحر ولا احقر ولا اغیظ منه یوم عرفه. د عرفې په ورځ چې څومره ذلیل او خوار او سپک وي د دې نه بغیر په بله ورځ نه وي. وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمه وتجاوز الله عن الذنوب العظام. او دا شیطان دا سپک او خوار او غصه ولې وي؟ د وجې د دې نه چې دی ګوري چې څومره رحمتونه په دې ورځ باندې ورېږي په خلکو، او خدای تعالی غټ غټ ګناهونه خلکو ته معاف کوي. غټ غټ ګناهونه، الذنوب العظام، غټ ګناهونه ورته معاف کوي. الا ما روی یوم بدر. رسول الله مبارک فرمایي چې د کال د ټولو ورځو نه د عرفې په ورځ شیطان ډېر غصه وي، ډېر ذلیل وي، ډېر خوار وي. خو یو ورځ داسې وه چې د عرفې د ورځې نه هم پکې ډېر غصه او ډېر خوار او ډېر سپک و. هغه ورځ د بدر وه. نبي علیه السلام فرمایي ورځ د بدر وه چې
چې زما د صحابه کرامو امداد دپاره کله فرشتې راغلي او د کافرانو سټونه یې پرې کول او بندیانولې وې، په دې ورځ ډېر خوار او ذلیل و. د عرفې د ورځې نه هم ډېر خوار او ذلیل. ابو عثمان صابوني رحمت الله علیه په خپل اسناد سره د یو مجاهد ورور قصه بیانوي. کان اسیرا ببلاد الروم، هغه زمانه کې رومیان عیسویانو د نصرانیانو انګریزانو اروپا چې ورته تاسو وایئ، دا روم چې دی د یونان ته ویلی شي، د دې مرکز انتاکیه په هغه زمانه کې مشهور، قسطنطنیه او دا طرف. په دې ځای کې د انګریزانو د عیسویانو په لاس کې بندي و. نو دا مجاهد قصه کوي چې زه د هغې د جیل نه راوتښتېدم. كنت أسير بالليل وهو أكمن بالنهار وې زه به د ورځې په یو کمین او غار کې کېناستم، پټېدم مې چې بیا مې ګیرونه کړي. چې شپه به شوه نو مزل به مې شروع. ډېر لرې مزلو په غرونو را روان وم، پیدل د مسلمانانو ملک ته راتلم. یو ځای دی، توره شپه ده، غرونه دي، ونې دي، دا انا ګورم چې زه یو څه حس اورم، لکه څوک چې دلته انسان وي مزل کوي، آواز اورم. ویرېدم. یو خوا بل خوا مې چې وکتل، اداره کې به بعیر یو سړی دی په اوښ باندې سور دی. ډېر حیران شوم، روب مې نور هم زیات شو. وی ځکه د روم دا خلک انګریزان عیسویان هغه زمانه کې پاسونو ګرځېدل، خو په اوښانو نه ګرځېدل. دا د اوښانو ګرځېدل چې و دا د عربو کار. ما وی نه هذا لعجب، دا خو څه عجیبه خبره ده، دلته خو د اوښانو والا نشته. چې ښه ور نږدې شم، ما پې اواز وکړه، یا عبدالله من انت. عربان چې څوک نه پېژني عبدالله ورته وایي، ای د خدای بنده څوک یې؟ وی دی په غوسه کې ما ته وی لا تسأل، ما نه پوښتنې مه کوه، ما سره خبرې مه کوه. ما ورته اني ارى عجبا فاخبرني، زه عجیبه کار ګورم، دلته د اوښانو والا نشته، اسونو والا دي، ته د اوښو والا یې، دا ته ما خبر که ته څوک یې؟ ما ته وی ما سره خبرې مه کوه، غوسه دی. وی چې ډېر مې مجبوره که نو ما ته یې وویل انا ابلیس، زه ابلیس یم. دلته څه شی کې دلته را روانې وه، ویلا دې جوړه کړې ده او چغې دې جوړې کړي. وهذا وجهي من عرفات رافقتهم عشية اليوم، دا زه چې اوس را روان یم دا د عرفات نه رالم. بېګا عرفات ته تللي وم او په عرفات کې چې ما وکتل، نزلت علیهم المغفره، چې څومره خلکو ته بخښنې وشوې. ودخلني الهم والحزن والکآبه، بس دې زړه ته مې غم دننه چې ما ویل چې زما دا زړه خو نه سازېږي د مسلمانانو په ملک باندې. که اوس بل ځای کې زنا روانه ده او شراب او قتل هر څه دي رواني، خو چې د عرفې په ورځ کومه بخښنه ما ولیده نو زما زړه خفه دی، نه خوشحالېږي. وی زړه کې مې وي چې راځه قسطنطنیې رومیانو ته لاړ شه، هغوی شرک کوي، چې دا د خدای څه بندګان په شرک وګورم نو لږ به مې زړه ښه شي چې زه څه نور خلک خو په شرک لګیا دي. وی اوس روان یم روم ته ځمه چې مشرکان وګورم چې هغوی په شرک لګیا دي، نو زما به زړه خوشحاله شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وخندل د مزدلفې په شپه باندې. نو دا چا ته تپوس وکړه چې ولې دې وخندل؟ دا د اختر شپه جوړېږي. پرون عرفات کې ما دعا وکړه چې زما امتیانو ته خپل منځ کې مظلمت هم معاف کا. ما سره باری تعالی وعده وکړه چې خپل حقونه ورته معاف کوم، خو د مخلوق نه معاف کوم. دلته مې بیا دعا وغوښته، ان ابلیس حين علم ان الله قد غفر لامتي واستجاب دعائي. ابلیس مې وکتل چې خدای تعالی زما امت ته بخښنه وکړه او زما دعا یې قبوله کړه. ومې کته ابلیس چې يحث التراب على راسه، په سر باندې خاورې شیندي، ويدعو بالويل والسرور، او د هلاکت
چغې وهي وا صبورا وا ویلا فضحکت من الخبیث من جزعه دا ما چې وخندل ابلیس لعن ته مې وخندل چې دا څومره ژاړي څومره د بورې ښځې غوندې چغې دغه ورځ باندې بهترین عبادت هغه عبادت د روژې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو قتاده رضی الله عنه راوي دی روایت مسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله يكفر السنه التي قبل والتي بعد د عرفې د ورځې روژه ګمان کوم خدای تعالی باندې داسې چې زما امتیانو ته د یو کال مخکیني او د یو کال را روان ګناهونه به پرې باندې ختمېږي او رژېږي حدیث د مسلم شریف په شوق سبحان الله ټول شوقیان راغونډ یې مېلمانه هم شوقیان دي او دا زما مقتدیان هم ډېر شوقیان موږ ډېر ګرځېږو محلو ته لاړ شو داسې ساړه او لټان خلک ورکېږي تقریر مو ورته زړه نه غواړي ته به وایې چې موږ په زور راغونډ کړو خو زموږ د محلې خلک الحمدلله د بیان شوقیان او نورو جوماتونو کې چې عالم دین بیان کوي چې خطبې ټیم راشي نو یو یو به سر ټیټ کړی را روان دلته الحمدلله مسجد د وخته نه ډک وي او د وخته نه خلک راځي نو بیا چې دې کیسټ کې خلک اواز اوري بیا به وایي دا څومره بې شوقه خلک ورته ناست دي په شوق سبحان الله یا به جواب بلکل راکوئ نه او چې راکوئ نو په شوق جواب به راکوئ صحیح ده چې ریکارډ کې دوستان مې هم ډېر دي او دشمنان مې هم ګورې د شګو نه ډېر دي دوستان بیا خفه کېږي او دشمنان خوشحالېږي وي دا مقتدیان ورته بې شوقه ناست چې دا ستاسو د جذباتو دا چغه واوري که نه بس د هغې پکې اپریشن وشي کاري وشي په شوق سبحان الله ووایي الحمدلله نو دا سبا ورځ چې کوم دی دا د عرفې ده بهر چې څومره بیبیانې اواز اوري نو هغوی ته هم دا زموږ مطالبه او غوښتنه ده چې سبا هغې روژه شي او تاسو هم چې چاته د سپیکر اواز نه یې رسېدلی وي یا هغې په کار مصروفې وي خبره یې نه یې اورېدلي تاسو کورونو کې دا مسله وکړئ چې سبا تاسو روژه شئ او دا مسله یاده کړئ ډېر ځوانان په دې فکر باندې وي چې یاره پاکستان کې خو اختر نشته دی نو زه به بیا اتوار ته عرفه وایم عرفه خو څه ستا په ټاکلو نه ده عرفه د دې میاشتې نه همې ته وایي تاسو چې اوس سبا ته عرفه نه وایې ورته یو لټ دلیل درته وایم کم ځوانان چې سبا ورځې ته عرفه نه وایي که پنجابیان دي او که پښتانه دي د پنجاب نه هم حج ته خلک تللي دي او د دې ځای نه هم تللي دي که د عرفې ورځ د دې میاشتې په نهمه باندې عرفات ته وتل د حجیانو دپاره فرض دي که څوک یې ونه کړي نو حج یې نه کېږي حج فاسد صحیح ده که سړی عرفات ته په اتمه لاړ شي حج فاسد دی که په لسمه لاړ شي فاسد دی په نهمه باندې وځي صحیح شوه اوس چې کوم خلک وایي چې یاره سبا ته زه عرفه ورته نه وایم او خپل ورور او خپل خاندان او د کلي سړی حج ته تللی دی نو د ده په فتوه باندې خو حاجي په اتمه تلی په نهمه خو نه دی تلی ځکه د ده عرفه خو د اتوار په ورځ او د اتوار په ورځ حاجیان شیطان ولي عرفات نه تلي نو د ده په فتوه باندې د 32 لاکه حاجیانو د یو حج هم نه دی شوی چې څوک وایي چې سبا عرفه ده وایي چې دلته راشي زمونږ حاجي صاحب او زمونږ حاجي صاحب څنګه حاجي ورته وایي خو عرفې ته نه دی تللی د عرفې په ورځ عرفات ته نه دی تللی ته خو د خالي ورځې ته عرفه نه وایي چې عرفه ورته نه وایي نو ستا حاجي خو په اتمه تلی په نهمه خو نه دی تللی که او په اتمه چې سړی عرفات ته لاړ شي حج یې نه کېږي نو چې کم خلک سبا ورځې ته عرفه نه وایي د دوی په فتوه باندې د 32 لاکه خلکو ګورې حج نه دی شوی ځکه دا خو بیا په اتمه تلي په نهمه خو نه دی تلي دا جدا مسله ده چې پاکستان کې خلک د اتوار په ورځ باندې اختر نه کوي مونږ او تاسو به هم اختلاف او نزاع نه جوړو په دویمه ورځ هم مونځ کېږي خو کوم چې مسنونه روژه ده نو سبا ورځ د خالي په ورځ به روژه نیسئ د اتوار په ورځ به نه روژه کېږي هغه د اختر ورځ ده او که دلته چا منځونه کول اتفاق کوو مونږ به مو کوو که خاریه کې چېرته نه کېده مونږ نو مخالفت به نه کوو بیا به د پیر په ورځ باندې د اختر مونځ کوو په دویمه ورځ هم د اختر مونځ کېدی شي قرباني کېدی شي نو یو په دغه کې دا روژه دا بهترین عمل شي بل
ضرب دا غلط خزونه دا اجنبي و محرم خزونه بساتي او ژبه بساتي. عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ راوی دے روایت دا مسند احمد دے نبی علیہ السلام فرمائے یوم عرف هذا یوم من ملک فیه سمعه و بصره و لسانه غفر له. ورځ د عرفې داسې ورځ ده چې چا په دې کې په خپل غوږونو باندې پابندي ولګوله، په خپلو سترګو یې پابندي ولګوله، په خپله ژبه یې پابندي ولګوله، غفر له، تمام ګناهونه به درته معاف شي. د هغه مخکې حدیث کې چې روژه راغله چې 2 کالو ګناه پرې معاف کېږي، دا حدیث د هغې شرحه ده. دا به هغه چا ته معاف کېږي چې په دې ورځ یې ښځو ته نه یې کتلي او په دې ورځ باندې په غوږونو باندې غلط څیزونه نه یې اورېدلي ګانې بجان، او په دې ورځ باندې په ژبه باندې دروغ او غیبت نه یې اورېدي. نو ښه دا ده چې دا ورځ روزګار ته لاړ نه شئ، ځکه چې بازار ته ځئ نو ښځې به ګورئ او هر کار دا ورځ د خپلې قربانۍ د اخیستو ورځ وټاکئ. منډۍ کې خو ښځې نه وي، نو دا ورځ چې په هغې باندې تېرې کړئ د هغې نه به خلاص شي. بل به د دروغو نه پکې خلاص شئ، غیبت نه به خلاص شئ. له به څاروي لټوئ نو څه به دروغ ووایي او څه به غیبت وکړئ، ښه به ستړي وایي. روژه به مو نیولي او یا په دې طریقه خلاصېږي چې راشئ دا یو ورځ جومات کې اعتکاف وکړئ، بس چې دا ورځ به جومات کې تېروو. خو دلته هم دا سپین ږیري شیخان ډېر مه یو ځای کېږئ، بیا په خپلو کې پردی سپکه او خپله درانه وایي، دا غیبت جومات مخې ته کښېني، کله کله دا شی شروع کړي نو بیا هغې کې خو اجر نه وي. بېل بېل دا 2 سپین ږیري چې یو ځای دا جدا کوئ سره دې کې یو مرض د زنانه وي. ګورئ دا زنانه هم چې په خپلو کې کښېني بیا پردی غیبت ډېر زیات ټول نه خو بعض داسې. نو یو خپله ژبه او خپل غوږ خپلې سترګې ساتل پکار دي چې هغه غټ شرافت چې د 2 کالو ګناه معاف کېږي چې هغه الهو العالمین مونږ او تاسې ته پرې راکړي. په دغه ورځ به څه ذکر مونږ او تاسې کوو، زمونږ به وظیفه څه شي په دې ورځ سبا ورځ د روژې باندې د عرفې باندې. عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائے روایت د مسند احمد دا مسند الفردوس دا علامہ دیلمی دی فرمائی کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر. ډیر دعا د عرفې په ورځ به نبی علیہ السلام څه ویل؟ دا به ویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یا شو ان شاء الله دا وظیفه بس تاسو په دغه ورځ باندې. نبی علیہ السلام فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا او الفاظ دا د عرفې د ورځې دي. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، او د عرفې په ورځ په دعاګانو کې بهترین دعا هغه ده چې زما او زما نه وړاندې چې څومره پیغمبران تېر شوي دي ټولو پیغمبرانو به د عرفې په ورځ دا ویل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. په دې کې هغه بیده الخیر نه راغلی، هغه مخکې حدیث د عبدالله بن عمر صاحب کې لفظ د بیده الخیر هم ورکې دی، هغه هم چې ویلی شي ښه. نو دا بل حدیث مبارک کې د دې الفاظو فضیلت بیانېږي. انس رضی الله عنه راوي دی، نبی علیہ السلام فرمایي حدیث سنن ابي داود ذکر کړو من قال حين يصبح يمسي اللهم اني اصبحت، سحر او بیګا چې څوک داسې وایي اللهم اني اصبحت یا الله ما صبري کړ، که ماښام شي نو داسې به وایي اللهم اني امسیت یا الله ما شپه کړه. اشهدک تام ګواه جوړو، واشهد حملة عرشک ستا د عرش حاملین فرشتې هم ګواه جوړو، وملائکتک تمام فرشتې دې ګواه جوړو، وجميع خلقک ټول مخلوقات ګواه کوم په دې باندې چې انک انت الله، ته الله لا اله الا انت، ستا نه سوا بل معبود نشته، وان محمدا عبدک ورسولک، او نبی علیہ السلام ستا بنده او رسول دی. پښتو کې داسې دعا کوئ ماښام او سحر کې. سحر کې دا وایئ چې الله ما سحر که شپه مې تېره کړه
تا ګوا کوم، ستا د عرش حاملینې فرشتې ګوا کوم، ټولې فرشتې ګوا کوم او ټول مخلوقات دې ګوا جوړوم په دې باندې چې یا الله ته الله دی، ستا نه سوا بل معبود نشته او نبي علیه السلام ستا رښتینی پیغمبر دی او بنده دی. وایي دا چې څوک وایي یو کرتې اعتق الله ربعه من النار، د دې انسان تمام وجود چې څلور حصې شي یوه حصه یې د جهنم نه خلاصه شي. او څوک چې دوه کرتې سهار کې ووایي نو دا انسان نیم د جهنم نه خلاص شي، او چې درې کرتې ووایي نو په څلور حصو کې درې حصې د جهنم نه خلاص شي، او چې کله څلور کرتې ووایي اعتقه من النار، څلور کرتې ویلو باندې د انسان تمام د جهنم نه خلاص شي. څلور کرتې سحر، څلور کرتې ماښام، دا د عتق من النار دپاره بهترینه وظیفه ده. او وظیفه څه شی شوه؟ دا شوه یا الله ما سحر که، که شپه یا الله ما ماښام که. باقي دعا به یو شان وي، هغه دا دعا چې الله تام ګواه کومه، ستا د عرش فرشتې او ستا ټولې فرشتې او ستا ټول مخلوقات ګواه جوړوم په دې باندې چې ته الله یې، ستا نه سوا بل معبود نشته او نبي علیه السلام بنده ستا دی او رسول ستا دی. دومره دې ووایي. د عرفې په ورځ باندې پخوا به غلامانو خلکو به واخیستل، بیا به یې ازادول. حکیم بن حزام رضی الله عنه به په عرفه کې ولاړو، سلو خان به یې راوستي وو، دا به یې حلال کړه او قربان به یې کړل، او سل به یې غلامان راوستي وو، دا ټول غلامان به یې ازادول. خلک دلته به چې نږدې وو، خلکو به په چغو چغو ژړاګانې کول، او دا خوا کې چې کم خلکو نو دوی وویل چې یا ربنا هذا عبدک قد اعتق عبیده ونحن عبیدک فاعتق. حکیم بن حزام مالداره دی، ټول غلامان یې آزاد کړه، سل غلامان یې آزاد کړه. یا الله مونږ ستا بندګان یو، ستا غلامان یو، ته مونږ آزاد کړه. دا ستا یو بنده دی، سل ازادۍ، ته مونږ آزاد کړه. نو خلکو به د ده د دې ازادولو نه داسې دعا کوله. خداوند کریم به په دغه الفاظو باندې هغې خلکو ته بښنه کوله. نو په دې ورځ باندې که غلامان نشته دی، که څوک مالداره وي، دا د جیل قیدیان چې دي د هغې سره کوشش او کومک او د هغې په خلاصي کې سعی پکار وي چې هغه آزاد کړی شي. په دغه ورځ چا ته بښنه نه کېږي. حدیث مبارک کې راځي ما یرا یوم اکثر عتیقا ولا عتیقة من یوم عرفه لا یغفر الله فیه لمختال. د عرفې د ورځې چې څومره بښنه ده، دومره بښنه په بله ورځ کې نه کېږي. خو د عرفې په ورځ هم رب کریم مختال ته بښنه نه کوي. مختال انه لا يحب كل مختال فخور. خدای تعالی مختال نه خوښوي، بدي شي. نبي علیه السلام یې مختال ته خدای تعالی بښنه په دې ورځ نه کوي. اوس مختال څه ته وایي؟ بې مختال علما د لغت لیکي، هغه متکبر انسان ته وایي چې د کبر نه د ده مزل د نخرې ګرځېدلی وي، د ده مزل کې نخره وي، د ده قدم انداز د کبر وي، د ده دا مزل ته چې ته ګورې ته پرې پوهېږې چې دې سړي کې نشه راوړه، دې کبر دی. ځوانانو کې دا مرض راځي که نه، ښې جامې چې واچوي بدل شي، کله به ګریوان سموي او کله به لمن سموي، ته به وایې چې بس عجیب شان دی چې یو سړی څومره بدرنګه یم هغومره په ځان باندې ډېر مین وي. دې ته مو سوچ کړه، درې درې ګنټې به په شیشې ته ولاړ وي، دا خپل کېږي به جوړوي. دا څه په مرض باندې دا خلک کار کوي. یو صحابي مبارک زلفې پرېښې وې، زلفې نو هغه به همیشه ګومند په لاس کې و. زلفې ګومنځول خو مستحب دي، سنت دي، دا ثواب لري، خو هغه چېرته دا ګومنځول زیات کړي وو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی چې په ورځ کې دوه کرتې ګورې سر ګومند نه کړي، ته به نور ډېر ګومنځول نه کړي، همیشه دې ګومند په لاس کې نیولي. تا خو د سر د ګومنځولو نه هسې زینت او ډول او سینګار جوړ کړه، د سنتو اتباع خو دې پرېښوده. نو دا څه ښایسته ښایسته خلک پخواني تېر شوي، موږ او تاسو ټول ډېر عجیب دور کې یو، خو په یو شي خوشحاله یو چې دا دور داسې دی چې لږ عمل کوو اجر راته پکې ډېر زیات میلاوي، اجر ډېر زیات. زمانه ډېره ګډوډه، دا وخت خلک د زمانه. امام ابو داود رحمت الله علیه، دا امام ابو داود دا لوی کتاب چې د حدیثو لیکلي، 9 لاکه احادیث په یادو باندې یاد وکړه. امام ابو داود رحمت الله علیه چې یو قمیص یې لرل،
او دا یو قمیص کې دا یو نستوڼی وړوکی و لکه زمونږ اوس او دا یو نستوڼی ډېر غټ جوړ کړی غټ نستوڼی و چا ورته وي دا بدې ښکاري دا یو نستوڼی دی غټ دی یو وړوکی دی وي ولې بدې ښکاري دې غټ نستوڼی دا زما تیلی د بازار کې سودا واخلم په نستوڼي کې واچومه داسې ونیسم نو کور ته په دې کې سودا راوړم وی خو دا بل هم غټ که که نه وي چې دا بل غټومه بې اسراف راځي نو دا ولې وی خو دا ورسره وړوکی کوې بیا به مې تیلی نه زه به سودا په څه شي کې راوړم دا صرف د دې خپل نفس د کسر دپاره امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل یو وفد راغی وفد نو هغه ورته داسې مخامخ ودرېدوي انت امیر المؤمنین ته د مسلمانانو بادشاهي ته ډېر عادل یې مونږ ته به ډېر بادشاهیان راشي خو ستا غوندې عادل بني چې دا صفت یې زیات که زیات که عمر فاروق صاحب پوه شي چې دا اوس ما تباه کوي هلاکوي مې نو خرابوي بس هغه یې پرېښودو چې را روان شي څه یې ورته ونی هغه نه مجلس یې ورته پرېښودی ته مخامخ زما صفتونه ولیکي ته چې دومره صفتونه کوې نو زما کې به چېرته دا راشي چې اوس رښتیا داسې انسان اگر که هغه عادل و هغه امیر المؤمنین او هغې دا صفات و خو هغوی نفس سره مقابله کوله نو را روان شه نو یو خادم ته وایي وی چې یرفع نومېده خادم یرفع یا یرفع ورشه هغه دوه ټیمانو کې پړي واچوه لرګی پکې واچوه څه شی ورته وایي بانګۍ ورته وایي دا راته جوړ که حیران شو غلام دی ورته جوړ یې که ټیمان یې ډک کړ ټوله ورځ یې د مدینې منورې په کوڅو کې خلک ورکره اوبه چلولې چا ورته وي دا ته څه شی کې وانت امیر المؤمنین ته خو امیر المؤمنین دا داسې کار شروع کړی دی وی یو سړی راغلی او زما یې مخامخ صفت وکړه زما دې نفس وي چې که نه ته هم امیر المؤمنین ما وی ورېږه زه ستا علاج کوم زه د نفس علاج کې لګیا یم ټوله ورځ اشنا ډاکټرانو ګورې ښه چې معمولي نفس باندې پوه شوی دی زر یې د هغې علاج کړی دی زمونږ نفسونو نه خو فرعونان جوړ دي تزکیې کوشش هم نه کوو خداوند کریم دې زمونږ او ستاسې اصلاح وکړي امین وایي معززونو دغه ورځ چې ده دا ورځ د ژړا ده دا ورځ د عبادت ده دا ورځ د ذکر ده هلکان نوجوانان دې دا په غلطو کارونو باندې نه تېروي دا شان د خاصو اولیاو د عرفې د ورځې عبادات چې سړی رایات کې حیران شي چې ای به په دې ورځ باندې لوی لوی اولیا مطرب بن عبدالله بن شخیر او بکر مزنی دا دواړه په عرفات کې یو ځای شو عرفې ورځ وه نو دا یو دعا کوي چې اللهم لا ترد علی الموقف من اجلی لوی ولی دی بزرگ دی مطرب بن عبدالله بن الشخیر وایي دعا کوي یا الله دا څومره د عرفات میدان ته چې خلک راغلي دي دا ټول ما نه ښیي دوی ته زه پوهېږم چې ته بښنه کوې خو په دې منځ کې زه م ولاړ یم او زه د بښنې نه یم خو یا الله زما د وجې نه د حشر د میدان خلک د عفو نه مه پرېږده زما د خاطره هسې نه چې زه ګناهګار پکې ولاړ یم زما د وجې دوی ته بښنه ونه شي زما د وجې نه دوی مه پرېږده دوی ته بښنه وکړه څومره کمال عاجزي ده او شعیب بن حرب فضیل بن عیاض یو مشهور زاهد تیر شوی دی هغه شعیب بن حرب ته وایي په عرفات کې ان كنت تظن انه شهد الموقف احد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت فضیل بن عیاض دومره لوی سړی دی چې هغه لوی لوی امامان به د مجلس کې کېناستل او دا خپله تسبیه به یې د په مجلس کوله زاهد و ډېر غوړ نو خپل شاګرد ته وایي چې د عرفات میدان کې څومره لکونو حاجیان جمع دي خو که دې زړه کې دې راغله چې زمانه بدکاره پکې بل شته دی نو بد ګمان دی وکړه زمانه بدکاره پکې بل نشته لوی ولي دی خو د عاجزۍ دپاره د امت د تعلیم دپاره مریدانو تعلیم دپاره هغه چې کوم دی دا الفاظ وایي ابو عبید الخواس چې کوم دی عرفات کې یو ځل پې شوق غالب شو کله کله رحمت سړي سترګې شي که نه چې یا بخیم انشاءالله د خالي په ورځ باندې مونږه چترال کې څه دعوتونه او پروګرامونه هغې ته لاړو او بیا هغلته په کالاش کافرستان کې یو دعوت و هغې ته لاړو بیا خلکو وی دا پورې غاړه دا کافر دي ما
یې دومره راغلي وي راځئ مونږ خو څه پورې کافرو ته دعوت نه دی ورکړی چې دوی ته دعوت ورکړو یوې کورنۍ ته مو دعوت ورکړه 20 منټه 25 منټه ویډیو هغه ریکارډ هم کړې ملګرو خو نږدې وه چې هغې ایمان راوړی و خو د هغې یو زنانه وه ډېره بېدینه وه هغې ایمان نه راوړی نو بیا چې هلته سړی هغه کافر وګوري نو سړي باندې دا رحمت غالبه شي چې الله ستا په دې دنیا کې داسې بېدینه خلک هم شته دی دا څومره بېکاره خلک نو ابو عبید الخواص باندې کله دا شوق او قلق غالبه شو وی دومره مستۍ کې راغی چې یضرب علی صدره بالطریق لا بازار ته ووته لارې ته لوی ولي دی او دا سینې ته یې داسې سوکان نیولي دي سینه په سوکانو باندې وهي د خوشحالۍ نه سینه په سوکانو وهي ویقول وای وا شوقا الی من یرانی ولا را ای شوقه زما داسې ذات سره مې مینه پیدا شو چې ما ګوري خو زه نه ګورم کاشکې ما هم کته رب کریم سره یې مینه وه وی ما ګوري و ما ته نه ښکارېږي نو د ډېرې مینې نه یې دا الفاظ وایم او بیا چې کله سپین ږیری شو نو یوه ورځ یې دا خپله ږیره ونیوه او وی ویل چې یا رب قد کبرتو فاعتقني یا الله اوس خو سپین ږیری شوما او زما د سپینې ږیرې خاطر وکړه ما ته معافي وکړه د هغې په وجه باندې به یې دعاګانې غوښتې او داسې ناشنا اشعار به یې ویل سبحان من لو سجدنا بالعیون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر هغه پاک ذات لره پاکي ده چې که مونږ دته په سر سترګو باندې دا سترګو باندې سجدې ورته لګولې په څه شي باندې په سختو غنو باندې او مونږ دا غنې زمونږ په دې سترګو کې ننوتی او مونږ دته په سجده پراته وې نو بیا به هم د خپل خالق د نعمتونو شکریا په سلو کې لسمه او بیا دا شانته ولا عشرا من العشر او دا شان په لسو کې لس چې واخلې سلمه برخه مونږ د هغه د نعمت شکریا نه ده ادا کړې او نه یې مونږ عبادت کړی دی هو الرفیع ډېر اوچت ذات دی فلا الابصار تدرکه سترګې نشي راخستی سبحانه من ملیک نافذ القدر هغه پاک ذات او بادشاه دی چې د هغه تقدیر ځای ته رسېږي سبحان من هو انسی اذ خلوت به في جوف الليل وفي الظلماء والسحر انت الحبيب وانت الحب يا املي من لي سواك ومن ارجوه يا زخري اشنا هغه اشعار د ویلي دي معزز مقصد مې دا دی چې دغه ورځ د عرفې سبا ورځ ده په دې باندې روژه په دې باندې هغه ثنا په دې باندې دعاګانې خپل نظر